بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو، نن د چاینا یو امبیسډر دی، هغه ټویټ کړی و، نو تاسو ته به د سکرین باندې ښکاري. نو هغه عراق او شام او افغانستان د دنیا ډېر ملکونو دغه یې ورکړی و. اصل کې دغه نشانه دغه طرف ته وه، امریکا طرف ته وه. امریکا موږ حیران دا یو چې زموږ مسلمانان ملکونه پته نه لګي چې په کم خوب کې وده دي او د دغې خوب نه به دا کله پاسي. امریکې د عراق سره څه چل وکړو، د شام سره څه چل وکړو، د افغانستان سره څه چل وکړو، د فلسطین سره روان دي. که تاسو ګورئ په دې مسلمانانو ملکونو باندې بالکل لږه سم فساد به وو، او مسلمانان ملکونه بالکل دلته هغه ته اوس امریکې ته دوه ملکونه راپاسېدلي دي. خبر ماله یو چاینا دی یو روس دی، خو د دوه سره ودرېږئ که نه چې یاره بهی دا سړی پې ووهئ. مسلمانان ملکونه دې یېرې ودرېدی هم نه شي. یو طرف ته هیومن رایټس یې ورته جوړ کړی، بل طرف ته اقوام متحده یې ورته جوړه کړې ده. که تاسو وګورئ اقوام متحده بله ورځ په روس باندې دې څه وکړي که نه څه په دنیا والا ورانه کړه. روس له هېڅ هم نه شي کولی. یو بکواس یې ورته روان کړی، بس چې مسلمانان ملکونه څه کوي چې دا پابندیان هم لګوي او دا به دغه هم نه کوي. اوس هغه د برېده چې اوس د سعودي عرب د تیلو په دغه کې ګوتې وایي چې یاره ته به په دې کې ریټونه دی. اوس د سعودي عرب تیل دی که هغه یې ګران دی، یو کار ځان دی خپل کار دی. او امریکا ورته دا پې زور چې ته به تیل نه ګران دی. دا خبره یې دا ایران ته وکړي چې ایران والا څنګه جواب ورکوي. او بس موږ ته یې بس دغه یو څو ادارې جوړې کړي دي چې دا هیومن رایټس دی او دا دی او دا دی او دا اقوام متحده ده. تاسو که د دې خبره نه منئ نو په خپله د هغې خبره سره منئ نه. که د هیومن رایټس خبره راشي نو د عراق په جنګ کې هیومن رایټس چېرته تللی و، د افغانستان په جنګ کې هیومن رایټس چېرته تللی و، یا د فلسطین په دغه کې هیومن رایټس تاسو وینئ، یا د کشمیر په دغه کې هیومن رایټس تاسو په نظر چېرته راغلی دی. اوس چې دا بله راغلی دا ملاله دا هم د هیومن رایټس خبرې کوي. نو دې ته د هیومن رایټس فلسطین او په پاکستان هغه ملکونو کې ورته ښکاري چې کم امریکې ته پته لګي چې دا زما خبره نه مني. در پرده پایې کې دوی ته هیومن رایټس هم ښکاري، هغه اقوام متحده ته په نظر هم ښکاري، هغه ډېرو ادارو ته په نظر ښکاري. خو چې کم ملکونه دغه دي دا لکه په شام او فلسطین او عراق او افغانستان دغلته ورته نه دوی ته هیومن رایټس ښکاري او نه دوی خبره کولی شي، ځکه چې بیا خو دوی دغله ایوارډونه دوی ته دا نه ورکوي بیا، او بیا خپل کس دغه کوي سلیکټ کوي او پاسوي به یو هغه له به یو هیومن رایټس ورکوي، دغه به کوي دا انعام به ورله ورکوي. لکه ملاله یوسفزۍ چې د سوات په کومه طریقه باندې یو غټ گیم باندې اوچته کړله او بوی تله. اوس ملاله انټروین تاسو وګورئ چې زه د پاکستان وزیر اعظم جوړېدل غواړم، او لکه چې هغه هر انټرویو کې تاسو که وګورئ د هغې انټرویو په اخره کې د هغه دی ورته پوښتنه وکړي چې ستا په زړه څه خواهش دی، وایي زما د زړه دا خواهش دی زه د پاکستان وزیر اعظم جوړه شم. اوس هغه چې هلته تللی ده په کومه طریقه تیاره شوې ده، دا به راځي. اوس اندازه هم داسې ده چې الیکشن ته کېدای شي الیکشن ته ودرېږي، کم ځای له ودرېږي، د کومې پارټۍ ته ودرېږي، خپله پارټي جوړوي، دا پته نه لګي. اوس دا به ټایم ثابتوي. نو زمونږ دا دغه دی پاکستان ته چې بهي پاکستان دی یا د چاینا د روس چې کم ګروپ دی، پای کې ایران د ایران چا خو ته سر ونه و، ترکي له چا سر ونه و، یا د قازقستان ازبکستان دا چا تباہ و برباد خو نه کړله، ټول به دغه ګروپونه دي تمپکې شه. که وایي چې زه مخکې شم او که دغه شان په امریکې پسې روان نو 75 سال وشو چې څنګه دغه شان ذلیله دغه شان به ذلیله اوسېږي، ځکه چې یهودیان او عیسایان چېرته دا نه غواړي چې یو ملک د مسلمان په دغه باندې آزاد شوی او هغه له بیا هغه ته دا وایي چې یاره ته دې دغه شه دا مخکې شه. دا چېرته کېدی شي؟ دا د یهودیانو د عیسایانو په کتاب کې په هسټرۍ کې دا د هغو په دغه کې هغو خپل دغه کې دا نه راوځي چې د څو پورې
ګوره روس بیان ورکړو چې موږ د چا په مذهبي د چا په کاروباري دغه کې ګوتې نه وو. چین هم دا بیان ورکړي چې بھائی زمونږ د چا د مذهب سره زمونږ د چا د کاروباري دغه سره دا دغه نشته، خو که زمونږ څوک بزنس کوي موږ ورسره بزنس کوو. دا یو بدماش ملک راغلی، کله به د هیومن رایټس سره مخې کوي، کله به د دغه اقوام متحده سره مخې کوي، کله به د یو شی سره مخې، کله به د بل شی مخې کوي، کله به وایي په دې کې د دغه نشته، د ښځو حقوق نشته، کله به څه وایي کله به څه وایي. یو بکواس یې روان کړی او دغه بکواس باندې بس موږ ټول ورپسې یو. او زمونږ بیا حکمرانان هم ډېر هوښیار دي او ډېر دغه دي، ځکه چې ټول نااهله دي. چې یو سړی نااهله وي نو هغه بس څه دغه کي. نو بس دغه د ما یو څو خبرې وي. والسلام.